د بېنظیر روپۍ که ستاسو د اکاونټ نه څوک وکاږي نو تاسو ته به څنګه پته لګي چې ستاسو د اکاونټ نه دا روپۍ خو چا نه دي ایستلي. د کس هم د دې په باره کې تپوس کړی وای داسې طریقه راته وښه چې موږ خپلې روپۍ په موبایل کې چک کوو موږ ته دا پته لګي چې زموږ د اکاونټ نه چا روپۍ خو نه دي ایستلي. ځکه زنانه اکثر لاړ شي ګوتې ولګوي ستاسو په اکاونټ کې دا روپۍ نشته. نو دا ویډیو ډېره معلوماتي ده. دا ویډیو راوالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي. دا لایک شیر پرېږدئ نو دا دې ویډیو له لازم ورکوئ. بل چې تاسو ته پته هم ولګي چې ستاسو د اکاونټ نه خو چا روپۍ نه دی ایستلي. ځکه ځینې ګڼکپانې ګڼکپانې هر یو کس نه خو کمتر دي ګڼکپانې تاسو دکان ته لاړئ اوس هلته کې تاسو ګوته ولګوله او دکاندار تاسو ته وایي چې ستاسو په اکاونټ کې روپۍ نشته هغه روپۍ چې دي هغه ځان لري ایستلي. نو تاسو ته خو دلته پته نه لګي. خو که د دې نه مخکې تاسو وګورئ 3-4 کاله مخکې لکه د عمران خان حکومت چې په کم وخت کې وه په هغې کې چې کومه وزیره وه د دې دغه بېنظیرو د روپو نو په هغه وخت کې چې دی تاسو ته پته لګېده. پته به څنګه لګېدله چې تاسو به کله 81-71 به تاسو میلاو کړو نو تاسو ته به ویلي وي تاسو په فلاني تاریخ باندې چې دی روپۍ رایستلي. که ستاسو په اکاونټ کې به روپۍ وي نو تاسو ته به هلته کې لیکلی هم چې ستاسو دومره روپۍ دي. خو که اوس وګورئ نو 81-71 ویبسایټ چې دی دا یې بند کړی. د څه د وجې نه یې بند کړی که څوک 2 نمبري کوي که هر ځای چل دی هلته حکومت چې دی هغه به کوم 2 نمبري کوي نو د دې د وجې نه چې دی هغه ویبسایټ اوس بند کړی دی. نو دې کسانو ته پته نه لګي که د دې د اکاونټ نه څوک روپۍ وکاږي نو دوی ته پته نه لګي. هغې به تاسو ته داسې پته لګي اول نمبر خو که تاسو روپۍ چک کړئ تاسو روپۍ نه وي نو تاسو لږې ورځې پس بیا چک کولی شئ بیا چک کولی شئ. خو ورځې لیکئ چې په فلاني تاریخ باندې موږ فلاني دوکان ته تلو هلته یې ګوته لګولو ټایم چې دی هغه ځان سره لیکئ. ځکه سبا ورځې که هغه ستاسو نه روپۍ ایستلي چې تاسو ته کس معلومي چې موږ دغه دوکان ته تلو او دې کس دا روپۍ ایستلي. کله چې تاسو دفتر ته لاړ شئ ځینې کسان بیا هلته تپوس کوي وایي زموږ روپۍ خو نه دي راغلي. نو هغه تاسو ته وایي په فلاني تاریخ باندې چې دی ستاسو د اکاونټ نه روپۍ وتلي دي. نو چې روپۍ وتلې او تاسو ته په هغه تاریخ معلوم چې کوم دوکان ته تلئ هغه دوکاندار به ستا نه روپۍ ایستلې ته په هغه پسې لاړې نو د هغه دوکاندار چې دی هغه بیا ستاسو نه مافیان غواړي. له څه د وجې نه چې هلته کې به تاسو د هغه غلا رانیولي هغه منکرېدی هم نه شي. ځکه چې دفتر والا ته پته لګي چې په فلاني ځای کې چې دی دا روپۍ ایستلی شي تاریخ تاسو ته چې دی هلته کې وښایي نو هغه به تاسو له هغه روپۍ هم درکوي او مافیان چې دي دا به نن هم غواړي. بل چې نمبر تاسو د ځان سره لیکلی نو تاسو ته به د دوکاندار چې دی دا به پته لګي. بل چې د هغه خلاف تاسو شکایت چې دی دا هم جمع کولی شئ د هغه نه هغه ډیوایز او هغه سره چې دی دا هم اخیستی شي او هغه د دې پتو باندې چې دی جیل ته هم تللی شي. نو ځینې کسان وایي چې آنلاین به یې څنګه معلوموو. نو آنلاین خو د دې نه مخکې چې کوم د عمران خان حکومت ما تاسو ته ووایي چې په هغې کې به په 81-71 معلومېدو اوس نه معلومېږي. کله چې تاسو دفتر ته لاړ شئ نو په دفتر کې تاسو ته ویلی شي چې تاسو په اکاونټ کې روپۍ وي او تاسو هغه روپۍ چې دي دا ایستلي دي. بله طریقه چې دا هغه د دې د معلومېدو نشته.